سلامونه مې واخلئ ملګرو. دا وخت په بنگلاديش کې حالات ډیر زیات خراب دي. د بنگلاديش چې کم سټوډنټس دي هغه یو ډیر غټ احتجاج روان کړی دی چې په دغه احتجاج کې د بنگلاديش حکومت دغه سټوډنټ له ډیر غټ نقصان رسولی دی. د بنگلاديش د نوي کل د خپل حکومت نه څه ډیمانډونه دي در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. د بنگلاديش چې نوی کل د کم نوی جنریشن دی هغه یو بیگ ریولوشن یو ډیر غټ چینج په خپل ملک کې راوستل غواړي. بنگلاديش کې تقریبا په څلورم ځل باندې د شیخ حسینه حکومت راغلی دی. شیخ حسینه د ما خیال د شیخ مجیب الرحمن د فیملی سره تعلق لري یا د غلور د یا واټ ایور د هغه څه هم ده، خو هغه داسې په بنگلاديش باندې چې راج د شیخ مجیب الرحمن نه پس هم د شیخ حسینه دی. جی په څلورم ځل باندې هغه د بنگلاديش وزیر اعظم منتخب شوی ده په 1971 کې. جی په 1971 کې بنگلاديش یو قانون جوړ کړو، یو قانون پاس کړو چې په 1971 جنگ کې شهیدان خلک چې څومره هم دي د هغوی دپاره هغوی یو کوټه مختص کړې وه چې په هغې د نن سبا یوت چې کوم دی هغه کوټې ریجیکټ کړې ده. د 1971 په جنگ باندې د آرمی سره چې ریلیټډ څومره هم فیملیز دي څومره هم خاندانونه دي نو هغوی له یو کوټه میلاو شوې ده، هغوی له جابز میلاویږي. لکه په 1971 جنگ کې کله چا نیکه یا د چا پلار شهید شوي نو په بنگلاديش کې ډیر په اسانه باندې آرمی کې یا داسې نور سرکاري ډپارټمنټس په چی لپاره کې جابز میلاویږي. نو اوس دغه چې کوم سټوډنټس هغوی احتجاج شروع کړی دی چې وروره نور مو د 1971 دا کومه کوټه چې تاسو مختص کړې دا مونږ نور نه منو، زمونږ دپاره جابونه نشته دی او تاسو خپل همدغه خلکو دپاره چې کوم آرمی سره ریلیټډ خلک دي ای مزې کوي په وطن کې. لکه په بنگلاديش کې د آرمی سره ریلیټډ خلک چې کوم دی مزې کوي او مونږ جابونو پسې سروهلي بروهلي ګرځو. هغوی باقاعده احتجاجونه روان کړي دي چې دغه احتجاجونو باندې کاونټر اټیک چې کوم دی شیخ حسینه کړی دی. شیخ حسینه خپل حکومت له حکم کړی چې وروره چې دی سوی دا موږ له نامنظوره ده او چې کم سړی هم روډ ته روځي احتجاج له روتي نو په هغوی باندې حکومت چې کوم دی کاونټر اټیک کړی دی. د دنیا سټوډنټس چې کوم دي پکې شهیدان شوي دي. دغه سټوډنټس چې کوم دي په بسونو کې پراته د هغوی لاشونه د هغوی د لاشونو هم بې حرمتي شوې ده، لاشونه هم په کاڼو ویشتلی شوي دي. جی دومره حالات بنگلاديش کې خراب شوي دي، پوره بلډینګونه راوغورځېدل په دغه احتجاجونو کې. نو حالات د بنگلاديش انتهایی خراب. د بنگلاديش چې کوم نوی کل دی کوم نیو جنریشن دی ای وایي چې موږ د فوج نور مراغات نه منو. د بنگلاديش چې کوم عوام دی وایي موږ نور نه برداشت کوو. هسپتالونه چې څومره هم دي هغه د سټوډنټس نه ډک دي. سټوډنټس دا احتجاج شروع کړی دی او په غټه سطح باندې شروع کړی دی. په زرګونو سټوډنټس په دغه احتجاج کې شرکت کړی دی. جابونه ګوره صرف په پاکستان مسله نه ده، دا چې څومره هم زمونږ ګاونډي هیوادونه دي د ټولو مسله هم دغه یو مسله ده وروره. جابس په یو وطن کې هم نشته دی. نو دغه جابس کمی پوره کولو دپاره وایي چې تاسو کم از کم دا کم زوړ قانون دی دا ختم کوي چې موږ له هم څه موقع میلو چې موږ هم آرمي جوین کړو. دا د بنگلاديش سټوډنټس چې کوم دي د هغوی دا غوښتنه ده. جي نو په دې ویډیو کې مې دا اپډیټس درکول د بنگلاديش حوالې سره چې هلته هم حالات ډېر زیات خراب دي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. جي والسلام.